تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن. اسمانونه او زمکه او څه چې په دوی کې دي د الله تسبیح وایي. دا تسبیح فهم او شعور او عقل غواړي کنه. نو معلومیږي دا چې دوی کې فهم هم شته، شعور هم شته، ادراک هم شته، عقل هم شته. ځکه تسبیح فرع د دې ده. نو عقل پکې دی ځکه د الله عبادت کوي. دا رنګ الله پاک فرمایي وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. په دنیا کې هیڅ شی داسې نشته چې د الله تسبیح نه وایي. هر شی د الله تسبیح وایي. دا زموږ په چپ چې کومه اوسپنه ده دا هم د الله تسبیح وایي. نو چې د الله تسبیح وایي، تسبیح او عبادت دی. څوک چې عبادت کوي هغه کې فهمي، ادراکي، شعوري، عقلي اگر چې کمی خوی پکې. دارنګه الله پاک فرمایي وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. دارنګه الله پاک په بل ځای کې فرمایي كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ. هر شی په خپل عبادت پوي دی. د خپل عبادت په طریقه دا ټول دنیا پويږي. نو ټول دنیا د الله عبادت کوي. حیوانات دي که نباتات دي که جمادات دي. او عبادت فهم، ادراک، شعور او عقل غواړي. دارنګه الله پاک فرمایي والنجم والشجر يسجدان. سجده عقل غواړي کنه، فهم، ادراک او شعور غواړي. دارنګه الله پاک په قیامت کې دا پوستکی په انسانانو باندې گواه کوي. نو وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. خلق بری پوستکو ته وایي چې ولې په مونږ گواهي ویلا. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. دارنګه الله پاک د ځمکې په باره کې فرمایي يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. نو ځمکه کې ادراک، عقل، شعور، فهم دا پکې شته، اگر چې د نورو نه کم دی. د ستون حنانه واقعه خو درته یاده ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یوې ستنې ته تکیه لګوله، وعظ به یې کولو. بیا چې کله منبر جوړ کړو او په منبر ودرېدو نو وچې ستنې ورپسې وژړل. ګوره حیات پکې راغلو، حیواني حیات او عشقي حیات، د عاشقانو ژوند پکې راغلو. نو عاشقه وه، وچ ډډو عاشقه وه په رسول الله صلی الله علیه وسلم. مثنوي شریف تاسو خو نه ده ویلې، ما ویلې ده. مثنوي شریف یو ډېر ښه کتاب دی، د نیم قرآن تفسیر دی پکې. هغه فرمایي استن حنانه از هجری رسول نال میزد همچو اربابی عقول. فلسفی کو منکر حنان اس از حواس انبیاء بیگان اس. استن حنانه از هجری رسول. دا د حنانی ستنه، د حنانی ستنه د پیغمبر په فراق کې نال میزد چغی والی همچو اربابی عقول، لکه د عقلاو په شان چغی او رمباړي والی. فلسفی کو منکر حنان اس. فلسفه خو د حنانی د ژوند نه منکر دي فلاسفه. او از حواس انبیاء بیگانه اس. دا فلاسفه چې د پیغمبرانو د حواسو نه بیگانه دي. پیغمبر علیه السلام د احد د غره په باره کې داسې وایي هذا جبل يحبنا ونحبه. دا یو غر دی زموږ سره مینه کوي. مینه څوک کوي؟ چې عقل، فهم، ادراک او شعور لري. نو په دوی کې عقل هم د احد په غره کې چې د پیغمبر علیه السلام سره مینه کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي زه هغه کاڼي اوس هم پېژنم چې نبوت نه مخکې به په ما سلام اچولو. سلام اچول فهم، ادراک، شعور او عقل غواړي. او دارنګې په صحیحینو کې حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق، حضرت عمر او حضرت عثمان دا څلور واړه په غره ولاړ دي، د احد په غره. د احد غر د مینې نه وخوځېدو. نو پیغمبر علیه السلام په پښه باندې ووالو، ورته وایي اسکن یا جبلو فان علیک نبی وصدیق وشهیدان. ای غره مه خوځېږه، فان علیک نبی، پتا یو پیغمبر ولاړ دی، وصدیق بل صدیق اکبر ولاړ دی، وشهیدان یو دوه شهیدان دي، عمر او عثمان. دا دواړه به شهیدان کړي. نو ګوره د احد غر د مینې نه خوځېږي. نو عقل، فهم، ادراک او شعور غواړي. دا کنه الله مولانا روم رحمه الله فرمایي باد و خاک و آب و آتش بند ان با منو تو مرد با حق زند ان. باد، خاورې، اوبه، اور دا د الله بندگان دي. با من و تو مرد، ما تا ورته مړ وایو خو با حق زند ان د الله په نزد دا ژوندي دي. پیش تو آن سنگریز ساکت است، پیش احمد او فصیح و ناطق است. ستا په مخ کې خدا د خور شګې ساکتې دي، خو د پیغمبر په مخ کې دا ناطقې دي. پیش تو استونی مسجد مرد است، پیش احمد عاشق دل برد است. ستا په مخ کې ستونی حنانه دا مړه ده، خو د پیغمبر په مخ کې عاشقه او دل برد است.
په پیغمبر زړه بایللې ده، زړم لري او په پیغمبر زړه بایللې ده. جمله اجزای جهان پیشی عوام مرد و پیشی خدا دانا ورام. امام مصنوی رحمه الله هم دې واقعاتو ته پکې اشاره کوي. نو په تیګه کې فهم، عقل، ادراک او شعور هر څه شته. نو ځکه د الله د ویرې نه راغړي. وان منها لما يهبط من خشيه الله. ما یو واقعه اوریدلې ده، مولانا یونم رحمه الله د شمس التبریز مریدو. نو شمس التبریز یو ورځ اعلان وکړو چې د چا څه تپوسي زه ورته جواب ورکوم. طالبان ورسره دي او روان دي په دې کوڅو کې، خلکو ته وایي په بازار کې چې څه تپوس کوئ جواب درته درکوم. مولانا یونم په یو دکان کې ناست دی، د ده په ذهن کې یو اشکال و چې ګوره پیغمبر علیه السلام په یو حدیث کې راځي ما عرفنا که حق معرفتک، یا الله پاکه کامل معرفت مې ونه پېژندې، ما عرفنا که حق معرفتک. نو پیغمبر وایي ما عرفنا که حق معرفتک. او شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله فرمایي چې ما الله پېژندلی دی حق معرفته. نو دلته د شیخ عبدالقادر جیلانی مرتبه د پیغمبر علیه السلام د مرتبې نه اوچته غوندې ښکاري. شیخ عبدالقادر جیلانی وایي ما په حق پېژندلی دی او پیغمبر علیه السلام وایي ما عرفنا که حق معرفتک. نو د دې سوال تپوس یې ترېنه وکړو مولا شمس التبریز بابا نه. هغه ورته جواب ورکوي چې فرق په لوښو کې دی. یوه پیاله چې لږ اوبه پکې واچوم وایي زه ډکه شوم، او یو ډیم دی چې سمندر پرې پرېږدم وایي نه ډکېږم. نو د سمندر او د پیالې فرق دی، د ډیم او د پیالې فرق دی. پیاله زر ډکېږي او سمندر زر نه ډکېږي. نو د پیغمبر بلا تشبیه داسې دی لکه یو غټ ډیم. نو چې څومره معرفت پکې راځي بیا هم وایي چې دا کم دی، او پیاله کې چې لږ راشي وایي ډکه شوم. نو شیخ عبدالقادر جیلانی د پیالې په شان ظرف دومره کم دی د پیغمبر په نسبت، لکه پیاله چې څومره کم ظرفیت څومره کم لري د ډیم په نسبت، د پیالې ظرفیت کم دی. څومره چې ظرفیت کمی هغومره و چې زه زر ډکېږم. نو ځکه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله فرمایي چې عرفته حق معرفته، د ظرف د پیغمبر علیه السلام د ظرف په نسبت کم و. نو ځکه وایي د معرفت نه ډک شو، او پیغمبر علیه السلام ظرف ډېر پراخه و. بې مرید شو. وما الله بغافل عما تعملون. او نه دی الله نه خبره ده هغې څه نه چې تاسو یې کوئ. افتطمعون ان یؤمنوا لکم. افتطمعون استفهام د استبعاد دپاره دی. دا ډېره بعیده خبره ده چې بیا هم تاسو تمه ولرئ چې یهود به ایمان راوړي. نو استفهام د استبعاد دپاره دی، او یا استفهام دپاره د انکار توبیخي دی، دوی ایمان نه راوړي. افتطمعون یعنې تاسو تمه مه کوئ، انکار توبیخي دی. افتطمعون خو اولا معنا اولاده چې استفهام د استبعاد دپاره شي. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، دلته ایمان په خپله معنا باندې پاتې دی چې دوی به ایمان راوړي، خو په لام متعدي شو ځکه متضمن د معنا د استجابت لره. ان یؤمنوا یعنی یصدقوا مستجیبین لکم، چې دوی به تصدیق او منلو کې مستجیبین لکم. او یا یؤمنو په خپل حقیقت پرېږده په معنا د یصدقو، خو لکم کې لام د اجلیت دپاره که او حذف د مضاف پکې وکړه. ان یصدقو لاجل دعوتکم، چې دوی به تصدیق وکړي له وجې د دعوت ستاسو نه، او بیا به ایمان راوړي. وقد کان فریق منهم، او په تحقیق سره وایي و ډله ستاسو نه، فریق منهم یعنې طائفة من اسلافهم، یوه ډله د دوی د اسلافو نه وه چې هغه احبار وو. يسمعون كلام الله، هغوی به اورېدلو د الله کلام. ثم يحرفونه، بیا به یې په هغې کې تحریف کولو. من بعد ما عقلوه، وروسته د هغې نه عقلوه یعنې ضبطوه. ولم يشتبه عليهم صحته، وروسته د هغې نه چې د الله کلام به یې زده کړو او د هغې صحت به ورباندې مشتبه نه و، خو بیا به یې پکې تحریف کولو. نو يحرفونه یعنې یغیرونه فی الاحکام، د الله په کلام کې به په احکامو کې تغییر راوستو. دا یوه معنا. دویمه معنا یې ده یؤولونه تاویلا فاسدا، تاویل فاسد یې پکې کولو، دا به تحریف معنوي شي. خب معنا یې ده تبدیل کلام من تلقائهم، د خپل ځان نه به یو آیات په بل آیات بدلولو. یو آیات به وران کړو، د هغې په ځای به د ځان نه یوه جمله ولیکله. تحریف لفظي مراد ده، تحریف معنوي نه دی مراد. په تورات کې تحریف لفظي وشو،
تحریف لفظي بیا مستلزم او تحریف معنوي لره خو به هر تقدیر په تورات کې تحریف لفظي و قرآن کریم کې تحریف لفظي ممکن نه دی البته تحریف معنوي خلق کوي تر قیامت پورې به داسې ګستاخان او بیادبان پیدا کیږي چې هغوی تحریف معنوي په قرآن کریم کې کوي نو تحریف معنوي خو ډېره دنیا کوي دا پنجپیری دی یو منیر شاکر نومیږي باړه کې زه هاشمي مدرسه کې استاد هم دی باړې ته راغلو هلته په اف ام کې ترجمه شروع کړه یو کال چې ترجمه وکړه نو د فساد شروع کړو دی د اپریلیان خپلو کې سره په جنګ کړه چې په جنګ یې کړه دا کومه ډله چې د ده سره ولاړه وه نو د دوی په باره کې به یې ویلې چې ای اپریدیه قومه الله درته وایي چې د الله په لاره کې وجنګېږئ د دې مفسدینو سره دا نور د ده مخالفه ډله به یادوله او ای اپریدي الله درته وایي چې تاسو شهیدان یې تاسو بزرګان یې اپریدیانو تاسو ته الله داسې وایي او تاسو ته داسې وایي چې ښه قتل و قتال وکړو نور منګل باغ مشهور شو منیر شاکر وتښتېدو یو کال بعد بندي و بیا راخوشي شو چې راخوشي شو بیا د شیخ محمدو ته راغلو نو اراده وه چې بیا باړې ته لاړ شي خو منګلي نه پرېښودو چې نه پرېښوده دلته بیا اف ام ولګولو او د دې ځای نه ویلې چې هغه څومره چې مړه شوي هغه ټول مردار دي هغه ته چې ورته شهیدان ویل قرآن پې تطبیقولو وایي دا ټول مردار دي بړستن وایي ما ته وده کړه اوس پکې ما نه پرېږدي او ژړل فریاد به یې کولو نو دا تحریف د خپلو اغراضو مطابق تاویلات دا ټول پنجپیریان او وابیان کوي د خپلو اغراضو مطابق نو تاویل معنوي په قرآن کې راځي خو تاویل لفظي پکې نه راځي تحریف لفظي پکې نشته او په نورو کتابونو کې تحریف لفظي و نو دلته یحرفونه هنا کوم تحریف مراد دی تحریف لفظي ثم یحرفونه بیا به تحریف لفظي کولو په قرآن کې بعضې علما فرمایي چې دا هغه اویا کسه یادوي هغه اویا کسه چې د الله پاک ملاقات ته موسی علیه السلام بوتله الله پاک ورته بذات ویلي چې دا زما پیغمبر دی او دا زما کتاب دی په دې عمل وکړي چې کله دا اویا کسه واپس راغلو نو خپل قوم ته ویلي چې موږ د الله کلام واورېدو خو الله پاک پکې دا مو ویلي چې ستاسو خوښه ده منئ که نه منئ دی پکې د ځان نه زیات کړه نو دا تحریف لفظي کولو ثم یحرفونه بیا دوی پکې تحریف لفظي کولو په خبره خو پوه شوې که نه درې معناګانې درته ما ذکر کړي اوله یغیرونه فی الاحکام دویمه یؤولونه تاویلا فاسدا د دې تعلق د تحریف معنوي سره دی راجح تحریف لفظي دی چې تبدیل کلام من تلقائهم د خپل ځان د طرف نه به یو کلام په بل کلام بدلولو درې معناګانې مې درته ذکر کړي دا درېمه تحریف لفظي دی تحریف لفظي اولا دی دوی به تحریف لفظي کولو من بعد ما عقلوه یعنی من بعد ما ضبطوه ولم يشتبه عليهم صحته وروسته د هغې نه چې دوی به ښه یاد کړه د الله کلام او د هغې صحت به په دوی باندې مشتبه نه وهم یعلمون او حال دا چې دوی پوهېده وإذا لقوا الذين آمنوا دلته الله پاک بیان د قبایح د اسلافو د دوی کوي کان فيما قبل بیان قبایح اسلافهم د دوی د اسلافو د قبایح بیانو دلته الله پاک د دوی قبایح ذکر کوي مخکې د تیرو یهودیانو بیانو اوس د دې موجوده یهودو بیان کوي چې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې کوم موجودو نو الله د دوی په باره کې فرمایي وإذا لقوا الذين آمنوا چې کله دوی مخامخ شي د هغې خلکو سره چې مؤمنان دي قالوا آمنا دوی وایي چې آمنا دا خو د منافقو یهودو بیان دی که نه یهودو کې دوه ډلې یو ډله د کافره وه او بله ډله منافقه وه نو منافقانو به دا ویلې کافرانو خدا نه ویلې نو دا هم د قتله بنو فلان په شان دی بعضو پکې دا ویلې وإذا خلا بعضهم او چې کله بلاړه بعضې د دوی چې ساکتون به الی بعض نورو ته چې منافقونو نو قالو دوی به ورته ویلې اتحدثونهم آیا تاسو مؤمنانو ته خبر ورکوئ بما فتح الله علیکم فتحا په معنا د قصوه بما فتح الله علیکم یعنی بما قص الله علیکم په هغې څه باندې چې الله بیان د هغې کړی دی تاسو ته فتاح خاص ته وایي فتاح کسی بیانونکي ته وایي نو فتح په معنا د قصوه بما آیا تاسو خبر ورکوئ مؤمنانو ته بما په هغې څه باندې فتح الله چې د هغې قصه بیانه کړې ده الله پاک علیکم په تاسو باندې قص الله علیکم الله ورته دا قصه بیانه کړې ده چې ان محمدا حق محمد صلی الله علیه وسلم حق دی او دغسې رنګ یې دی داسې سترګې دي نو د پیغمبر قصې چې کومې په تورات کې بیانې شوي دي نو تاسو مؤمنانو ته د تورات نه هغه قصې بیانوئ
لیحاجوکم دا متعلق تر تحدیث پورې ده، مراد تاکید د تنکیر ده. یعنی مطلب دا ده چې دا بیان د آیتونو د تورات چې کوم د پیغمبر سره تعلق لري، دا چې تاسو پیغمبر ته بیانوي دا خو یو منکر فی نفسه ده، لیکن لیحاجوکم د وجنه بیا زیات منکر ده، نو تاکید د تنکیر او د منکر والی راولي. دا یو منکر کار دی چې تاسو د تورات رازونه ورته وایي، او زیات منکر په دې صورت کې دی چې دا به بیا ستاسو سره محاجات هم کوي چې ګوره ستاسو په کتاب کې لیکلي دي چې داسې پیغمبر به راځي، داسې کتاب به راځي، او دا د هغې صفاتو سره مطابق پیغمبر دی. نو لیحاجوکم، یحاجو دا باب د مفاعلې د مبالغې دپاره دی، یعنی لیحتجو به علیکم. مؤمنان به بیا احتجاج په همدې باندې ستاسو په خلاف کوي چې ستاسو په کتاب کې هم دا لیکلي دي. او یا باب د مفاعلې په خپل حقیقت پاتې ده، د یو جانب نه استدلال دی، د بل جانب نه سماع ده، نو ځکه الله صیغه د مفاعلې ذکر کړه. یعنی لیخاصموکم به، یعنی د محمد صلی الله علیه وسلم صحابه به بیا تاسو ته وایي چې قد اقررتم انه نبی حق فی کتابکم، تاسو په خپل اقرار کوئ چې دا برحق پیغمبر دی او تاسو په کتاب کې د صفات شته. لیحاجوکم به عند ربکم، عند ربکم په قیامت کې خدا مناظره نه ده، دا مناظره خو په دنیا کې ده، نو د عند ربکم معنا ده فی دین ربکم، دوی به مناظره در سره کوي په دین د رب ستاسو کې. افلا تعقلون، آیا تاسو عقل نه لرئ چې پیغمبر علیه السلام ته د تورات رازونه وایي؟ نو الله فرمای اولا یعلمون، استفهام د انکار د پاره ده. اولا یعلمون، آیا دوی نه پوهیږي؟ استفهام د انکار د پاره دی، او په دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې دا وروستنی مضمون ان الآتي بالمعصیة مع العلم اعظم وزرا، څوک چې ګناه سره د علم نه کوي د ګناه ډېره زیاته وي. نو د مخکې د علماو ګناه ده، وروسته د امیانو ګناه ده، نو د علماو ګناه ډېره زیاته ده. استفهام د انکار د پاره دی، او په دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې ان الآتي بالمعصیة مع العلم اعظم وزرا. اولا یعلمون، الله پاک فرمای آیا دوی په دې نه پوهیږي ان الله یعلم چې بشک الله خبر ده ما یسرون، په هغه صفات حقیقیو د محمد صلی الله علیه وسلم چې دوی پټول، نو ما عبارت د صفات حقیقیو نه ده. وما یعلم وما یعلنون، او په هغه صفات عندیو چې دوی د ځان نه په تورات کې لیکلي وو، دوی د پیغمبر حقیقي صفات وران کړي وو، عندي صفات په کې لیکلي وو، نو هغه عندي صفات ښکارا کول، حقیقي صفات پټول. او یا ان الله یعلم ما یسرون، ما یسرون عداوت مراد ده، دې منافقانو د پیغمبر سره دشمنی په زړه کې پټه ساتله. وما یعلنون، هغه صداقت چې دوی ښکارا کولو نو دوستی به ښکارا کوله. یا ما یسرون، هغه کفر چې دوی پټولو، وما یعلنون، او هغه ایمان چې دوی ښکارا کولو. سر مقدم کو ذکر دې مرتبه مخکې ده. عربان وای ما من شیء یعلن الا هو او مبادئه قبل ذلك مضمر، هر شی چې ښکارا کولې شي نو دا په خپل یا د دې مقدمات اول پسړه کې پټ وي او وروسته ښکارا کیږي. نو اول مرتبه د سر ده، بیا مرتبه د اعلان ده. الله پاک هم په دې ترتیب باندې ذکر کړو. ومنهم امیون، الله پاک فرمایي بعضی په دوی کې بیان د جهالت اليهود ده، مخکې د علماو د يهودو بیانو، اوس د دوی د جاهلانو بیان دی. ومنهم امیون، الله فرمای بعضی په دوی کې امیان دي. امی چاته وای؟ من لا یكتب ولا يقرأ، چې نه لیکل کولی شي نه لوستل کولی شي. منسوب الى امه العرب، امه العرب هم داسې وو چې نه لیکل کولی شو نه لوستل کولی شو. یا منسوب د ته، مور ته، دوی داسې دي کما ولدتهم امهم، لکه څنګه چې د مور نه زیږېدلي وو دغسې دي. نو ومنهم امیون، بعضې په دوی کې امیون دي. لا یعلمون الکتاب، نه پوهېږي دوی په کتاب باندې، د کتاب نه تورات مراد دی، دوی په تورات نه پوهېږي. لا یعلمون الکتاب الا امانیه، امانیه جمع د امنیتون ده، اصل کې امنویتون ده، د افعولتون وزن ده. په اصل کې ما یقدره الانسان فی نفسه، زړه کې چې کوم انسان تصورات کوي دي تصوراتو ته امانی وایي. دلته معنا مراده چې د اکاذیب دي.
دوی نه پوهېږي مګر په اکاذیبو په دروغو او یا دوی نه پوهېږي چې ان الا امانیه په خبره خو پوه شوې که نه د اماني خپله معنا څه ده ما یقدره الانسان فی نفسه هغه چې انسان په خپل زړه کې مقدر کوي یعنی د انساني تصورات دې ته اماني وایي دلته ترېنه مراد اکاذیب دي دروغ الا امانیه یعنی اکاذیبه دویمه معنا یې ده هغه خیالات چې ان الله یعفوهم ويرحمهم د دوی امیانو دا خیالو چې الله به دوی ته عفو کوي او په دوی به رحم کوي او یا د امانینه مراد مواعید مجرده تشو وعدې وي چې د خپلو احبارو او د خپلو پیرانو نه به اورېدې نو الا امانیه استثناء منقطعه ده لا يعلمون الكتاب لكن يعلمون الامانیه دوی پوهېده په اکاذیبو د دروغو په قصو پوهېده امیان بیچارهګان خو نه پوهېږي خو څوک چې ورته د دروغو قصې بیانوي او مغې ته یې غوږ نیولی اوس د دې تبلیغ په برکت اکثره د دې خرافاتو نه الله خلاص کړو دا تبلیغ یو خدا فایده پکې وشو چې د خلکو منځونه پکې زده شو دیني پکې زده کړو اکثره ډمان پکې صوفیان شو خفه بزرګان شو او دویمه فایده پکې دا ده چې د دې خرافاتو ته اوس دومره چندانې غوږ نه نیسي که ستاسو خیال دا د دروغو مقررین اوس نه چلېږي یو مولوي طارق نومېدو یو احسان الله حسین نومېدو دروغو قصې اوس یې څوک نه بیایي نو تبلیغ کې دغه غټ غټ برکتونه هم شته د دې امانیو نه د عوام خلاص د یهودو عوام چې په دې امانیو کې ګرفتار وو او د دروغو په امیدونو کې راګیر وو نو الا امانیه وانهم الا یظنون نه دي دوی الا یظنون مگر الا یظنون مگر ګمانونه کوي دروغ وایي فویل للذین یکتبون الكتاب الله پاک فرمای ویل صيغه د مصدر ده لا فعل له من لفظه د خپل لفظ نه فعل نه لري ولا يصنع ولا يجمع تسنیه کیږي او جمع کیږي نه نو ویل د دې ډېری معناګانې دي پنځه معناګانې درته ذکر کوم ویل په معنا د فضیحت رسوایی ویل رسوایی ده الفضیحه دویمه معنی ده شدت الشر سخت شر دریمه معنی ده الحزن غم ده څلورمه معنی ده الهلاکه او پنځمه معنی ده واد فی جهنم په جهنم کې یو کند ده په حدیث کې راغلی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ویل واد فی جهنم په جهنم کې یو کند ده کافر چې په دې کند کې وغورځولی شي نو 40 کاله به په هوا کې رواني مخکې د دې نه چې بیخ ته رسیږي 40 کاله به په هوا کې نو ویل یعنی فضیحة یا شدت شر یا حزن یا هلکة یا واد فی جهنم په جهنم کې یو کند ده ویل مبتدا ده که چېرته علمې کې نو بیا خو معرفه ده د کندې د جهنم دپاره نو فویل للذین الله پاک فرمایي کند د جهنم ده یا رسوایی ده یا حزن ده یا هلاکت ده یا شدت الشر ده للذین یکتبون الكتاب داغه خلقو د پاره چې لیکي کتاب به ایدیهم په خپل لاسونو ایدیهم ورته تاکید ده لیکل په لاس باندې کیږي ثم یقولون بیدوی وی هذا من عند الله دا د الله د طرف نه ده د خپل ځان نه لیکلي به وی دا د الله د طرف نه ده لکه دا د بریالینو د وابیانو میشن ده هر وابي بلکې د وابیانو خاص میشن ده هر وابي خپل خبره ته د الله خبره وي هذا من عند الله تاسو به وابیان لیدلی وي کنه قال الله قال الرسول قال الله قال الرسول په دې نوم بیا خپل تقریر کوي وایي قال الله قال الرسول وایي یو ګنټه قال الله قال الرسول وایي په دې یو ګنټه کې چرته یو آیات او حدیث وایي نو ټول خپل خبرې کوي نو خپل ټول خبره ته د الله او د الله د پیغمبر خبره وایي زما د یو وابي سره مناظره وه نو هغه وابي وایي خپلو ملګرو ته وابیان ناستو وی ګورې الله فرمایي فان تنازعتم فی شیء که په یو شي کې اختلاف راغلو فردوه الی الله والرسول الله پیغمبر ته حواله کوي امام صاحب نه دی یاد کړی الله پیغمبر یاد کړی نو اختلافي مسله به الله او د الله پیغمبر ته حواله کوي چې زما نمبر راغلو ما اوس دلته چې زما اوس ته بحث دی په اختلافي کومه مسله کې قرات خلف الامام دی په دې سره مناظره ده ته وایي چې اختلافي مسله الله او د الله پیغمبر ته حواله کا یو طرف ته دا وایي چې الله او د الله پیغمبر ته حواله کا بل طرف ته د عوام راوستي دي دوی ته وایي چې ما ته حواله کا دوی خو تا ته حواله کړې ده
نو ته د دوی الله یو کته د دوی پیغمبر یې دوی خو الله د الله پیغمبر ته حواله نه کړه ستا ډېر سړي ته حواله کړه واټه بلا وه وایي دوی خو تا ته حواله کړه ته دوی ته وایي چې الله د الله پیغمبر ته حواله کوي بیا ورته وایي چې ما ته حواله کوي نو ته الله پیغمبر شوې که نه دا دعوه د الوهیت او د نبوت شوه که نه چې یو طرف ته وایي الله د الله پیغمبر ته حواله کړه بیا وایي چې ما ته حواله کړه دوی هم وایي چې موږ خپل مسایل الله د الله پیغمبر ته حواله کړو بیا تا ته حواله کړي دي نو خو ته د دوی الله پیغمبر شو نو هر وابي د خدای او د پیغمبرۍ دعوه کوي نو دارنګې دا یهود هم وو دوی به هرې خبرې ته ویلې هذا من عند الله دا د الله د جانب نه ده وابیان چې خپله رایه پیش کړي وایي دا آیات او حدیث دي وایي زه آیات او حدیث پسې ځم او ته وایي د امام پسې ځې حالانکې خپله رایه پیش کړي خپلې رایه ته آیات او حدیث وایي ثم یقولون هذا من عند الله بیا دوی وایي چې دا د الله د جانب نه دی یو وابي دی یو چا ترې نه تپوس کړی دی وایي چې تاسو دې منې ته ولې پاکه وایي وایي وروره زه ورته پاکه نه وایم د الله پیغمبر ورته پاکه وایي بیا ما د ده د تکلیف راواخیستو جواب مې ورسره یو ځای کړو چې ګوره د الله پیغمبر نه هغه محمد صلی الله علیه وسلم نه دی مراد خپل ځان یې مراد دی چې زه د الله پیغمبر یم زه ورته پاکه وایم دا په یو موضوعي حدیث کې هم نشته چې دا پاکه ده دا څنګه وایي چې د الله پیغمبر وایي چې دا پاکه ده خپلې خبرې ته د الله د پیغمبر خبره وایي دا جواب مې ورسره یو ځای کړو نو هغه بیا ډېر زیات وچلېدو او وبي ډېر پرې وشرمېدو نو د الله پیغمبر کوم ځای کې ویلي چې دا پاکه ده ثم یقولون هذا من عند الله بیا دوی وایي چې دا د الله د جانب نه دی خپله خبره یادوي چې دا د الله د جانب نه ده داسې نه وایي چې دا زما د جانب نه ده لیشترو به ثمنا قلیلا د دې دپاره چې واخلي ورباندې پیسې لګي د امیانو نه فویل لهم الله پاک فرمایي د دوی دپاره هلاکت دی مما من تعلیلیه دی متعلق تر ویلونه پورې دی ویل ورته ولې دی لوجد ما کتبت ایدیهم نه یا ما موصوله دی یا مصدریه دی درې وړه احتماله پکې شته وویل لهم مما یکسبون او الله پاک فرمایي د دوی دپاره ویل دی مما یکسبون لوجد هغه څه نه چې دوی کم وګټل کمې روپۍ چې دوی وګټلې لیکلي وکړه په هغې روپۍ وګټلې نو دا د لیکلو د وجې نه هم دوی ته ویل دی او د دې ګټې د وجې نه هم دوی ته ویل دی وقالوا لن تمسنا النار وقالوا دا جمله حالیه ده عطف د مخکې په وقد کان فریقون باندې وقد کان هغه جمله حالیه و دام جمله حالیه ده وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده دوی ویلي چې موږ ته به هېڅکله اور راونه رسیږي الا ایاما مگر ورځې معدودة د شمیر معدود کنایه د تقلیل نه ده یعنی لږې ورځې به موږ په اور کې وو یو د دروغو حدیث بیانولو د یعقوب علیه السلام نه چې یعقوب علیه السلام فرمایلی دي چې الله به زما بچیو ته عذاب نه ورکوي الا تلحة القسم الا تحلة القسم مگر د قسم د حلالولو دپاره یو څو ورځې به زما بچي اور ته داخلوي اول خو د حدیث موضوعي دی د یعقوب علیه السلام نه دویم دا که صحیح شي نو د خپلو ابیزات بچیو په باره کې دی چې هغوی یوسف علیه السلام سره ظلم کړی نو د ظلم د وجې نه خلک جهنم ته ځي او واپس یې الله د جهنم نه راوباسي دا د یعقوب علیه السلام د بچیو تخصیص هم په دې کې نشته هر ګناهګار هم داسې دی ګناهګار که د الله اراده ورته وشي یو څو ورځې اور ته بیایي او بیا د اور نه راوباسي نو دا د یعقوب علیه السلام د بچیو تخصیص پکې نشته نو الله پاک فرمایي الا ایاما معدوده دوی ویلي چې موږ به اور ته نځو مګر یو څو ورځې اول خو د حدیث موضوعي دی که صحیح شي نو بیا د یعقوب علیه السلام د بذات بچیو په باره کې دی د وروسته یهودو په باره کې نه دی ځکه وروسته یهود کافرانو د کافرانو په باره کې دا نشته چې یو څو ورځې به جهنم ته ځي او بیا به د جهنم نه راوځي قل اتخذتم عند الله عهدا الله فرمایي ته دوی ته ووایه چې آیا تاسو اخیستې ده د الله په نیز باندې عهدا عهد کنایه د اخبار نه ده یعنی الله تاسو ته دا خبر درکړی دی چې تاسو به یو څو ورځې جهنم ته ځئ او واپس به بیا د جهنم نه راوځئ عبدالله ابن عباس یې دلته معنا داسې کوي هل قلتم لا اله الا الله آیا تاسو لا اله الا الله ویلې ده دا د الله د طرف نه عهد دی چې څوک لا اله الا الله ووایي هغه به جهنم کې مؤبد نه وي که ویم یو څو ورځې به واپس به الله راوباسي نو د الله عهد لا اله الا الله دی آیا تاسو د الله نه عهد اخیستی دی د الله عهد دا دی چې څوک لا اله الا الله ووایي محمد رسول الله هغه به جنت ته ځي اگر چې یو څو ورځې جهنم ته لاړ شي فلن يخلف الله دا جزاء د پاره د شرط مقدره ده ان اتخذتم عهدا فلن يخلف الله عهده که تاسو عهد اخیستی نو بیا الله په خپل عهد کې مخالفت نه کوي
ام تقولون ام په معنا د بلکې تاسو وایي په الله پاک باندې ما لا تعلمون هغه خبره د الله پورې تړئ لا تعلمون صدقه چې د هغې په رښتینوالي تاسو خبر نه یئ چې هغه د دروغو حدیث تاسو بیانوئ یعقوب علیه السلام ته منسوبوئ چې الله يعذب بنيه الا تحلة القسم بلا ولنا بلا حرف ایجاب ده جوابا لنفي متقدم مخکې چې کومې نفی راشي د هغې دپاره دا جواب دی پښتو کې معنا دا ده چې ولې نه بلا من کسبه یعنی لیس الامر کما ذکرتم داسې نه ده لکه څنګه چې تاسو وایي بلکې خبره دغه ده من کسب سیئتا بعضې علما وایي چې بلا بسیط دی او بعضې وایي چې مرکب دی بل او الف دا پکې زیات شوی دی دا آیات کریمه کبرا ده دپاره د صغرا سهلة الحصول اصل کې صغرا او کبرا داسې جوړو انتم کسبتم سیئتا تاسو ګناهونه کوئ واحاطت بكم خطیئتکم او دا ګناهونه په تاسو محیط دي ومن کسب سیئتا واحاطت به خطیئته فهو خالد فی النار دی کبرا نو فانتم خالدون فی النار دی نتیجه بلا من کسب سیئتا څوک چې ګناه کوي واحاطت به خطیئته واحاطت او احاطه کړي وي په د باندې خطیئته ګناهونو ده یو سړی ګناه کوي موږ هم ګناهګار یو او کافران هم ګناهګار دي خو په موږ باندې ګناه احاطه نه ده کړې ځکه موږ یې حلاله نه ګڼو او کافران یې حلاله ګڼي واحاطت به خطیئته او احاطه وکړي په دوی باندې ګناهونه د دوی باستحلالها احاطه په دې طریقه راځي چې ګناه وکړي او حلاله وګڼي شاه عبدالقادر رحمه الله فرمایي چې د احاطې معنا دا ده چې ګناه کوي او شرمیږم نه ګناه کوي او شرمیږم نه بے شرمه ګناهګار په دا ګناه کوي او ګناه ور باندې احاطه کوي واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار دا خلق چې دی الله پاک فرمایي دا اصحاب د اور دي د اور والا خلق دي ملازم د اور سره دي هم فيها خالدون دوی په دې اور کې د همیشه د پاره والذین آمنوا هغه خلق الله پاک فرمایي چې ایمان راوړی دی او عملوا الصالحات عطف د عملوا الصالحات په امنو باندې دا په تغییر باندې دلالت کوي چې د اعمال او د ایمان په مابین کې تغییر دی د ایمان د حقیقت نه عمل خارج دی ځکه د معطوف او د معطوف علیه په مابین کې تغییر وي اولئک اصحاب الجنه دا خلق د جنت والا دي هم فيها خالدون دوی په دې جنت کې همیشه ګوره مخکې آیات کې د کافرانو په باره کې الله ویلي فاولئک اصحاب النار فای پکې راوړه او دلته د والذین آمنوا د مؤمنانو په باره کې وایي اولئک اصحاب الجنه دلته فا نه ذکر کوي التفا ذکر کوي فا خو د تاکید د پاره راځي کله د عطف د پاره راځي التفا د تاکید د پاره ده او تاکید محل د تاکید غواړي التوعید ده او دلته وعد ده الوعید من الكریم يحتمل الخلفه وعید د کریم نه احتمال د خلف لري او وعد د کریم احتمال د خلف نه لري کریم انسان ده معزز ترین شریف ترین انسان ده تا ته دمکی درکړه چې تاسو سره به زه ګورم نو دی په دې دمکی عمل نه کوي الوعید من الكریم يحتمل الخلف هغه احتمال د خلف لري اوس معافي کوي خو چې وعده در سره وکړه نو د خپل وعده پوره کوي نو کریم په وعید وفا نه کوي او په وعده وفا کوي په انسانانو کې هم داسې ده کنه الکریم من الوعید من الکریم يحتمل الخلف کریم ذات چې کله تا ته دمکی درکي وعید درکي احتمال د خلف لري خو وعد احتمال د خلف نه لري نو وعد احتمال د خلف نه لري او وعید احتمال د خلف لري نو چې کله احتمال د خلف چا بدلته دا توهم کوله چې الله کریم ذات ده او په مخکې آیات کې وعید ذکر شو او الوعید من الکریم يحتمل الخلف نو کې دې شي الله به جهنم ته داخل نکي نو الله فاده تاکید راوړه چې نه په دې وعید کې احتمال د خلف نشته فاولئک فاده تاکید راوړه اگر چې الوعید من الکریم يحتمل الخلف ده خود الله په جانب کې احتمال د خلف نشته فاولئک فاده تاکید ذکر کړه په مطلب وشو نو الته محل د تاکید شته او دې ورسته کې خو وعد ده کنه او وعد د کریم احتمال د خلف نه لري نو تاکید نه غواړي نو ځکه مجرد د فانه ذکر کړو نو وی فرمایل چې اولئک اصحاب النار دا یو جواب
او د دې نه ښه جواب دا دی چې مخکې فا د ترتب دپاره ده دا ګناهونه مرتب علیه دپاره د دخول د جهنم دي جهنم ته الله چې داخلي سزاء داخلي ابتداء نه داخلي د ګناهونو د وجې نه داخلي نو فا د ترتب دپاره او د وروسته کې فا ذکر نه کړه ځکه جنت ته داخلېدل ابتداء دي جزاء نه دي ابتداء دي خالص د الله فضل دی د الله په فضل خلق جنت ته ځي د اعمالو په وجه نه ځي صحیح خو نو دلته سببیت نو ترتبواله نو فای ذکر نه کړه او مخکې سببیت نو الله فا ذکر کړه ګورئ څوک چې ایمان انسانان تقریبا په درې قسمه دي اول چې ایمان هم لري عمل صالح هم لري دا هغوی دپاره ثواب دائمي دی چې الله دلته ذکر کړو والذین آمنوا وعملوا الصالحات د دوی دپاره ثواب دائمي دی هم فیها خالدون یوه ډله الله دلته ذکر کړه دویمه ډله هغه ده چې نه ایمان لري نه عمل صالح لري دا هغوی ذکر الله مخکې وکړو فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون هغوی ته عذاب دائمي دی نو چې ایمان او عمل صالح لري ثواب دائمي دی درته چې ایمان او عمل صالح نه لري به درته عذاب دائمي دی یو دریم جنس الله نه دی ذکر کړی هغې په نورو آیتونو کې ذکر کړی چې ایمان لري لیکن عمل صالح نه لري هغه ته به الله ثواب او عذاب دواړه یو ځای کوي ایمان لري نو ثواب به ورکوي عمل صالح نه لري نو عذاب به ورکوي که اراده وشي نو ثواب او عذاب به یو ځای کوي او دې انسان ته به ورکوي چې ایمان لري او عمل صالح نه لري خو اول به عذاب وروسته به ثوابي اول به جهنم ته ځي او وروسته به جنت ته ځي دا درې قسمه انسانان دي او څلورم قسم انسان هغه دی چې ایمان نه لري او اعمال صالحه لري دا شرعا محال دی چې ایمان نشته او اعمال صالحه شته نو د اعمال صالحه دپاره ایمان شرط دی واذا فات الشرط فات المشروط واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل یاد هغه وخت الله پاک فرمای چې ما واخیسته مضبوطه وعده د بني اسرائیلو لا تعبدون الا الله چې تاسو عبادت نه کوئ مگر یوازې د الله جمله خبریه ده کنه لا تعبدون الا الله جمله خبریه ده تاسو عبادت نه کوئ مگر یوازې د الله عبادت کوئ خدا جمله خبریه په معنا کې انشائیه ده په معنا کې نهی ده چې عبادت مکوئ سوا د الله نه خو د انشائی په ځای خبریه ذکر کړه تاسو تلخیص کې وایي چې کله د انشائی په ځای خبریه ذکر کیږي مبالغتاً چې د عبادت دومره اهم ده لکه د امر سره چې په امتثال راغلی وي او الله ترې به اخبار کوي نو لا تعبدون الا الله قائلین پکې مقدر کا یا قلنا پکې مقدر کا چې د ما قبل سره ربط راشي لا تعبدون الا الله چې تاسو به عبادت نه کوئ مگر یوازې د الله عبادت به کوئ د عبادت او د تخصیص د عبادت پوره تفصیل مو په ایاک نعبدو کې کړو وبالوالدین احسانا وتحسنون بالوالدین احسانا بالوالدین د تحسنون پورې تعلق لري نو دا به جمله خبریه شي وتحسنون بالوالدین احسانا لکه مخکې چې لا تعبدون په لفظ کې خبریه وه نو دا به په لفظ کې خبریه شي او په معنا کې به انشائیه شي نو تحسنون بالوالدین احسانا او یا داسې چلو کا احسنو پکې مقدر کا په لفظ کې به انشائیه په معنا کې به انشائیه احسنو بالوالدین احسانا احسانو کې د مور او پلار سره احسانو احسان څه ته وایي د احسان درې نوعې دي ترک الایذا خدمت بدنی او خدمت مالی دا درې واړه د والدینو کوه ترک الایذا مور او پلار ته ضرر مرسوه دویم خدمت بدنی د مور او پلار بدنی خدمت کوه دریم خدمت مالی نو احسانان الله مطلق ذکر کړی دی د درې واړو انواعو د احسان ته ور شامل دی او ګوره والدین مطلق ذکر کړه د مؤمنینو قید ونه لګولو چې بالوالدین المؤمنین په دې کې الله دې خبرې ته اشاره کوي چې دوی د احسان قابل دي والدین من حيث انهما والدین د دې حیثیت نه چې دا والدین دي قطع نظر د دې نه چې دا کافران دي که مسلمانان دي خو استحقاق د احسان لري مستحقین د دې دي چې تو ور سره احسان وکړي مسلمان دی که کافر دی کفر او اسلام دا مدار د احسان نه دی مدار د احسان والدیت دی چې دا ستا پلار دی یا د مور ده دا والدیت ورته علت دی په خبره پوه شوې کفر او اسلام ورته علت نه دی نو ځکه الله د کفر او د اسلام قید هم پکې ونه لګولو د کافرو سره به احسان کوي او د مسلمان سره به احسان کوي خو چې پلار او مور دی وي
وبالوالدین احسانا د والدین سره بکوي احسان. والدین تسنیه د والد ده. والد اطلاق په پلار کیږي او په مور اطلاق کیږي. بعض علما وایي چې لا یطلق الا علی الاب، که اطلاق په پلار وشي نو بیا به تغلیبا ذکر د پلار شوی وي، مور بم پکې داخلي. وبالوالدین احسانا وذل قربا. ذل قربا په چا عطف ده؟ په دې والدینو. د ذل قربا سره احسان کوه. وذل قربا، ذل قربا، قربا صيغه د مصدر ده، الف پکې د تانیث لپاره ده. خپلوان، خپلوي په دوه قسمه ده، یو قرابه الرحم ده، ذوی الارحام دي، یو قرابه الصلب ده، یعنی قرابه الصلب چې هغه ته عصبه وایي. نو عصبه دي خپلوان دي، ذوی الارحام دي خپلوان دي، ذوی الفروز دي خپلوان دي. وذل قربا د خپلوانو سره الله پاک فرمایي چې د دوی سره احسان کوه. والیتاما او د یتاما سره احسان کوه. یتاما د فعال وزن ده، الف پکې د تانیث لپاره ده، جمع د یتیم د لکه ندیم او نداما. په ایتام باندې جمع کیږي. خپل معنی د انفراد چې د مور د پلار نه یوازې شوی، او یا د یتیم معنا د غفلت. یتیم ته یتیم د دی وجه نه وایي چې یو تغافل عن بره، د سره د کومک د کولو نه خلک غفلت کوي. او یا په معنا د ابطاء سره د یتیم، لابطاء البر عنه، خلک ترې نیکی سستی، نیکی ترې شاته کوي. نو د یتیم درې معناګانې دي: انفراد، غفلت، ابطاء. انفراد هم پکې شته، د پلار نه یوازې شو. غفلت هم پکې شته، خلک ترې غافلی. ابطاء هم پکې شته، خلک د نیکی په کولو کې ورسره سستی. په انسانانو کې یتیم هغه چاته وي چې پلار یې نه، په څارویو کې هغه چاته وي چې مور یې نه، په مرغانو کې هغه چاته وي چې پلار او مور یې نه، پلار او مور دواړه. نو والیتاما د یتیمانو سره نیکی کوه، والمساکین او د مسکینانو سره نیکی کوه. وقولوا للناس حسنا، او د خلکو سره وایي خلکو ته نیکه وینا. ګوره والدین مقدم کړه، د الله نه وروسته ذکر د والدینو وکړو، لانهما مقدمان فی الاحسان الیهما من کل احد. د ټول دنیا نه د الله پسې وروسته در سره مور او پلار احسانات شروع کړي دي. مور او پلار بې غرضه احسان در سره کوي، بې لالچه، هېڅ غرض نه لري او تا سره احسان کوي. او د ټول دنیا نه مخکې در سره دوی احسان شروع کړی دی. نو ځکه الله پاک اول ذکر د والدینو وکړو، ځکه د دوی احسان د ټولو خلکو نه مخکینی دی او بې غرضه دی. بیا الله پاک ذکر د ذوی القربا وکړو. وجه دا ده چې د خپلوي چې ده، صلة الارحام چې ده، دا مؤکده ده. د خپلوي ډیره مؤکده ده. خپلوي تقاضا د ډیر احساناتو کوي. دویم دا دی چې د خپلوان دا د مور او د پلار سره په قرابت کې شریک دي. د مور او د پلار هم سره قرابت دی، د خپلوانو هم قرابت دی، خو د مور او پلار ډیر دی او د خپلوانو کم دی. دریم دا ده چې د والدین منشه دپاره د قرابت دي، منشه د خپلوي والدین دي. خپلوان د والدینو د طرف نه سړي ته پیدا کېږي اکثره. او په یو حدیث کې راغلی دي چې ان الله خاطب الرحم، الله د رحم سره خطاب وکړو او ورته ویل چې انت الرحیم وانا الرحمن، اصل من وصلکی واقطع من قطعکی. زه به هغه څوک د خپل رحمت سره وصل کوم چې خپلوي وصل کوي، او هغه څوک به د خپل رحمت نه قطع کوم چې خپلوي قطع کوي. نو دویمه مرتبه کې الله ذکر د ذوی القربا وکړو، او دریمه مرتبه کې الله پاک ذکر د یتاما کوي، ځکه د دوی قدرت په ګټه وټه نه وي. په یو حدیث کې راځي انا وکافل الیتیم فی الجنة کهاتین، زه او د یتیم کفیل دا په جنت کې داسې یو برابر یو. سو بابا استاد سره یو ځای کړ چې ما او کفیل د یتیم په جنت کې داسې یو. او په اخر کې ذکر د مسکین وکړو، ځکه مسکین د خپل ځان خدمت کولی شي، د دوی دواړو نه مرتبه وروسته ده. ذوی القربا په صيغه د مفرد ذکر کړه، ځکه د دې نه جنس مراد ده. او یا د دې وجه نه چې لأن اضافه ذی الى المصدر يفيد العموم. ذی القربا، قربا په صيغه د مصدر و، نو اضافت ذی قربا ته وشو، دا په خپله د استغراق لپاره ده. نو ټول خپلویانې پکې راغلي، خپلوي د ذوی الفروز وي که د ذوی الارحام وي که د عصبه وي. او په دې کې یو معنوي نقطه هم شته، خپلوان ډیر دي خو الله په صيغه د ذی، په صيغه د مفرد ذکر کړو.
الله پاک دې خبرې ته اشاره کوي چې خپلوان دې ډېر مي دا په منزله د شی واحد دی تقصیر په احسان کې ورسره مه کوه والیتاما والمساکین وقولوا للناس حسنا او خلقو ته نرمې خبرې کوئ په شان د محمد صلی الله علیه وسلم کې وقولوا للناس حسنا خلقو ته څه وایي یعنی قولوا لهم القول الطیبه ښکلې خبرې د خلقو سره کوئ وجاوبوهم باحسن ما يحبون ښکلې جوابونه خلقو ته ورکوئ نقول لهم القول الطيب ومعنى ذاك قولوا للناس حسنا څه معنى قولوا لهم القول الطيب خلقو سره ښکلې خبرې کوئ دویمه معنا سفیان ثوری صاحب ذکر کړی دا وقولوا للناس حسنا هغه د دې معنا دا ده چې مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنکر خلقو ته امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا قول حسن دی دریمه معنا عبد الله ابن عباس یې ذکر کړی دا قولوا لهم لا اله الا الله مروهم بها خلقو ته لا اله الا الله وایي او دا لا اله الا الله امر ورته کوي ابن جریج سے فرمایي اعلموهم بما في كتابكم من صفة رسول الله خلقو ته علم ورکوي په هغه څه چې ستاسو په کتاب کې دي د صفاتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو نه ښه معنا دا ده چې د دې ټولو لپاره جامعه ده چې مدارات کوي قولوا للناس حسنا په دنیا کې څه کوي مدارات به دې ټولو ته شامل دي یو مدارات ده او بل مداهنت ده په دنیوي امورو کې سستۍ ته مدارات وایي دنیوي امورو کې د بل چا اغراض په خپل غرضونو مقدم کول د بل چا غرض په خپل غرض مقدم کول لکه ته وګې ستم ډوډۍ ته ضرورت ده د بل طالب هم ډوډۍ ته ضرورت ده خو ته بل طالب د خپل ځان نه مخکې کړي دنیوي اغراضو کې بل چا ته په خپل ځان تقدیم ورکړي نو دې ته مدارات وایي دا مدارات مستحسن ده الله پاک دلته په امر کړی دی چې وقولوا للناس حسنا یعنی په دنیوي معاملاتو کې دنیوي اغراضو کې د بل چا حوایج د خپل حوایج نه مخکې کا دې ته مدارات وایي صحیح شو او بل مداهنت ده په دینی امورو کې سستۍ ته مداهنت وایي چې د دنیوي اغراضو نه د دینی امورو نه تیر شي د دنیوي اغراضو لپاره په دین کې سستی وکړي د دنیوي لالچ د وجه نه په دین کې سستۍ ته مداهنت وایي مداهنت مضمون ده او مدارات چې د معمول به ده وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه الله پاک فرمایي سم ادا کوي منځ د مونږ مراد هغه مونږ دی چې د دوی په دین کې په دوی باندې فرض وو واتوا الزکات ورکوي زکات وکانت زکات اموالهم قربانا تاكله النار د دوی زکاتونه هغه به ور سوځول ثم تولیتم الله پاک فرمایي بیا تاسو تولی وکړه دا التفات دی مخکې صيغه د غایب وي ثم تولیتم او اوس الله پاک صيغه د مخاطب ذکر کوي بیا تاسو اعراض وکړو یعنی اعرضتم تولیو حسی د چې مخ اړول دي بل معنوي د چې مخالفت ده بیا تاسو مخالفت وکړو الا قليلا منكم مگر لګو خلق پتاسو کې مخالفت نه کړي وانتم معرضون او الله پاک فرمایي تاسو چې یې معرضون اعراض کوون کیږي جمله اسمیه الله ذکر کړه یعنی عادتکم الاعراض تاسو عادت اعراض ده واذ اخذنا ميثاقكم یاد کړه هغه وخت چې ما واخسته مضبوطه وعده تاسو لا تسفكون دماءكم چې تاسو بنت وي خپل ویني خپل وینه خصوص نه توي مطلب دا چې د بل چا ویني مت وي لان قتل الرجل غيره قتل نفسه سړی چې خپلوان وژني نو دا سړی لکه خپل ځان چې وژلو لاتصاله نسبا او دینا ځکه خپلوان در سره په نسب کې متصل دي په دین کې در سره متصل دي د خپلوان وژل دا سړي لکه د خپل ځان وژل او یا د الله مقصد دا دی چې بل څوک مو وژنه خو د دې نه تعبیر په دې کې چې لا تسفكون دماءكم خپل ویني مت وي لانه يوجب قصاصا ته چې بل څوک مړ کی نو ته به کې قصاصيږي نو دا داسې د لکه خپل وینه چې دی په خپل توي کړه
او یا لا تسفكون دماءکم خپل ځان مو وژنه ځکه چې ته په دنیا کې قتل وکې نو داسې شوه لکه چې ځان دې ابدي اور ته داخل کړي او ابدي اور ته داخلېدل دا د خپل ځان وژل دي. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم او مو باسئ خپل ځانونه د کورونو ستاسو نه خپل ځانونه د کورونو مو باسئ. دلته همغه توجیهات دي. خپل ورور د کور نه مه شړه ځکه د ورور شړل داسې دي لکه د خپل ځان شړل. ثم اقررتم بیا تاسو اقرار وکړو وانتم تشهدون د حال مؤکده ده حال دا چې تاسو شاهدان وئ وانتم تشهدون حال دا چې تاسو شاهدان یې په دې میثاق باندې په دې اقرار د پلارانو په دې میثاق باندې. ثم اقررتم بالميثاق وانتم تشهدون حال مؤكده ده رافعه احتمال ان يكون الاقرار ذکر امر اخر چې دا اقرار به په دبل شي الله ترې ناخسته نو د دې احتمال د رفع د لپاره الله په کفر من چې وانتم تشهدون د دې خه معنا دا چې تاسو په پوه شئ. د دې موجودو يهودو ته الله خطاب کوي چې انتم ايها الموجودون تشهدون على اقرار اسلافكم. اے موجودو يهودو تاسو د خپل آباو اجدادو په اقرار باندې شاهدان هم یې تاسو اوسم شاهدي وایي چې زموږ د پلارانو نه الله پاک دا وعده اخیستې وه. ثم انتم دا ثم د استبعاد في الوقوع د پاره ده. ثم انتم هؤلاء تقتلون بیا تاسو چې یې هؤلاء اے عیسویانو تقتلون انفسکم تاسو ځانونه وژل. ګورې دلته تاسو به الفیه نه ویلي الفیه کې د نحوې یو قاعده ذکر کوي هغې ته اختصاص وایي. په دې اختصاص کې درې ټکي دي پکې دي. ګوره یو مسند ثابت شو یو مسند الیه ته په لفظ کې چې معبر بالضمیر دی دا مسند ثابت شو بل مسند الیه ته په معنا کې چې معبر بالظاهر دی او د دې دواړو مسند الیهګانو مصداق یو دی دې ته ویل شي اختصاص. ګوره مثال درته وایم دم قدرت کې ته وایې حضرت الله یو مسند ثابت شو یو مسند الیه ته په لفظ کې چې معبر بالضمیر دی همدغه مسند ثابت شو بل مسند الیه ته په معنا کې چې معبر بالظاهر دی او د دواړو مسند الیهګانو مصداق یو دی دې ته ویل شي اختصاص. لکه ګوره نحن معاشر الانبیاء لا نورثو یو مسند دی په لفظ کې دا خبر د پاره د نحنو دی نو لا نورثو ثابت شو په لفظ کې نحنو ته چې معبر بالضمیر دی. صحیح امدا لا نورثو ثابت شو معاشر الانبیاء ته په معنا کې چې معبر بالظاهر دی او د نحنو د معاشر الانبیاء مصداق یو دی نو دې ته ویل شي تخصیص. دا معاشر الانبیاء منصوب دی بنا بر تخصیص منصوب بنا بر تخصیص داسې دی چې دلته اعنی مقدر دی یا حرف ندا مقدر دی. د جمهور په مذهب کې اعنی مقدر دی نحن اعنی معاشر الانبیاء او د اخفش په مذهب باندې یا پکې مقدر دی نحن یا معاشر الانبیاء لا نورثو فريق پښو نو معاشر الانبیاء به منصوب وي نحن معاشر الانبیاء لا نورثو فريق پښو. بل مثال درته ذکر کوم نحن معاشر الانبیاء کې اسم ظاهر معرفه ده بالاضافه پښو. دویم مثال نحن العرب اقرى الناس ضيفا نحن العرب اقرى الناس ګوره اقرى الناس یو مسند دی دا مسند ثابت شو یو مسند الیه ته په لفظ کې چې معبر بالضمیر دی چې نحنو دی نحنو مبتدا همدغه اقرى الناس ثابت شو بل مسند الیه ته په معنا کې چې معبر بالظاهر دی چې العرب دی نحن العرب او د نحنو د العرب مصداق یو دی نو العرب دا منصوب بنا بر اختصاص دی اعنی پکې مقدر دی اعنی العرب او یا پکې یا حرف ندا مقدر دی یا العرب. پرې پوښتنه دو مثال مې درته پیش کړو. په یو مثال کې اسم ظاهر مضاف په یو مثال کې اسم ظاهر څه شو معرفت بالله. دریم مثال درته ذکر کوم تلخیص والا انا افعل كذا ايها الرجل انا افعل كذا ايها الرجل دا من باب الاختصاص په تلخیص کې تاسو ویل دي انا افعل كذا ايها الرجل یو انا دی بل ايها الرجل دی او افعل یو مسند دی افعل كذا دا ثابت دی په لفظ کې انا معبر بالظاهر دی نه صح
افعل کذا ثابت ته په لفظ کې انا تا انا مسند الیه ده معبر بالضمیر ده صحیح او دا افعل کذا په معنا کې ثابت ته ایها الرجل تا ایها الرجل تا او هغه معبر بالظاهر ده او دا انا او دا ایها الرجل مصداق یو ده زه دغه کامل سره افعل کذا دا کار کوم تلخیص کې دغه مثال ویلې نو دریم مثال کې اسم ظاهر ایها الرجل شو یو کې اسم ظاهر معاشر الانبیاء شو په بل کې العرب شو بل کې ایها الرجل شو ندلته دا العرب معاشر الانبیاء او ایها الرجل دا ټول منصوبات دي دا اسم ظاهر پکې منصوب دی په تقدیر د اعنی او یا په تقدیر د یا پرې پوه شئ دې ته من باب الاختصاص وایي بعض علما دلته اختصاص ذکر کړی دی لکه کیسان امام کیسان وایي چې دلته اختصاص دی ګوره دا تقتلون یو مسند دی دا تقتلون ثابت دی په لفظ کې انتم ته چې معبر بالضمیر دی او دا تقتلون ثابت دی هؤلاء ته په معنا کې چې معبر بالظاهر دی او دا انتم او دا هؤلاء مصداق یو دی نو دا هؤلاء منصوب دی بنا بر اختصاص نو اعنی یا پکې مقدر دی نو دا کیسان په نسبت به ترجمه دی انتم تاسو چې اعنی هؤلاء مطلب می دغه يهودي یا هؤلاء یا يهودو تقتلون انفسكم تاسو خپل ځانونه وژنئ من باب الاختصاص لا دا کیسان رایا ده لیکن جمهور علما فرمایي چې نه داسې نه ده ورما در تدریم مثال د اختصاص پیش کړو اختصاص یو ځکه می اختصاص په اضافت راوستو بل ځکه می اختصاص په الف ولام معرفه باللام کې می اختصاص راوستو دریم ځکه می په ایها کې راوستو نو جمهور علما فرمایي چې دا نسب بنا بر اختصاص دا د اسم اشاری په ځای کې نه کیږي او په نکره کې نه کیږي نه په نکره کې راځي نه په اسم اشاره کې راځي دا اختصاص بلکې دا چې راځي په ایتها کې راځي په معرف باللام کې راځي او په اضافت کې راځي نحن معاشر الانبیاء لا نورثو دلته اختصاص ده ځکه دلته اضافت ده په اسم ظاهر کې اضافت ده نحن العرب اقرب الناس ضيفا انت معرفه باللام ده اختصاص پکې راتلیش انا افعل كذا ايها الرجل انت اسم ظاهر کې ايها راغله د اختصاص پکې راتلیش او د دې دریو نه ما سیوا په بل ځای کې اختصاص نشته نو هغه داسې ترکیب پکې نه کوي هغه پکې داسې ترکیب کوي دا هؤلاء بدل د انتم نه ګرځي انتم چې هؤلاء دي یا عطف بیان ګرځي د انتم د پاره نو هؤلاء بدل د انتم نه او یا عطف بیان د پاره د انتم پرې پوه شئ نو ترجمه به په دې ډول صورتونو کې دی بیا تاسو دغه يهودو تقتلون انفسكم تاسو خپل ځانونه وژل تاسو دغه يهودو خپل ځانونه وژل او بعض علما هؤلاء خبر ګرځي انتم مبتدا ګرځي نو تقدیر د عبارت داسې ګرځي ثم انتم بیا تاسو چې هؤلاء الناقضون دغه وعده ماتون کې خلق یې کړه تاسو چې دغه وعده ماتون کې خلق یې خو څه خبره تقتلون انفسكم كهؤلاء خبرش او انتم مبتدا شنو تقتلون بحال انتم تاسو چې هؤلاء الناقضون دغه معتواتون کې خلق یې حال دا چې تقتلون انفسكم او یا تقتلون جمله مستأنفه ده په جواب د سوال کې واقع شوی ده چې کیف نحن موږ څنګه یو موږ څه کړی دي نو الله فرمایي تقتلون انفسكم تاسو خپل ځانونه وژل دا هولای په ترکیب پوه شو ور یو ترکیب می دا وکړو چې دا من باب الاختصاص ده دا د کیسان رایا ولیکن دا ضعیف رایا ده درې ترکیب می نور وکړو یو ترکیب دا چې دا بدل شي دویم دا چې عطف بیان شي دریم دا چې دا خبر شي که بدل او عطف بیان شي نو ترجمه دا ده تاسو دغه يهودو تقتلون انفسكم تقتلون بیا خبر ده تاسو دغه يهودو دا د بدل او د عطف بیان معنا شو د خبر معنی دا شو تاسو دغه ماتون کی وعده ماتون کی خلق ای انتم هؤلاء الناقضون او تقتلون بحال ده جمله مستأنفه نو الله پاک تاسو نه درې وعده خسته وي دو سخت وي او اسانه وا یو سخت دا وا چې تاسو د مزاج خلاف وا چې تاسو به قتل او قتال نه کوئ دویم دا چې یو بل به د کورونا نه شړی دریم دا چې کستاسو څوک بندي شو نو هغه به په فدیه راخلاصوي دا درې وعدې د الله سره دوی وکړي دا دوه د دوی د مزاج نه خلاف وي او دا یوې د مزاج سره موافقه وا دا کوم چې د مزاج سره موافقه وا دای منله خپل بنديان به په فدیه راخلاصول او دا دوی د مزاج نه خلاف وي نو دای کول قتلم کولو او یو بل د کورونا مشړل په مدینه منوره کې دوه غټې قبیلې د يهودو وي
یو بنو قریظه او بل بنو نضیر. بنو قریظه او د مشرکانو قبیلې وی غټي غټي، یو اوس بل خزرج. د اوس او د خزرج خپلو کې دښمنی و. د بنو قریظه د اوس حلیفانو او بنو نضیر د خزرج حلیفانو. اوس او خزرج به چې سره ونخته نو بنو قریظه براغله د اوس امداد به کولو، بنو نضیر براغله د خزرج امداد به کولو. نو بنو قریظه او بنو نضیر به خپلو کې وجنګیدل. نو یو بل به سره ووجل او یو بل به سره بندیان کړ، یو بل به د کورونه وشړ. نو د کورونه شړل کول، وژلم کول او بندیان کېدم. چې یو کس به ترېنه بندي شو بیا به په شریکه پیسې راټولې کړې، هغه به اخلاص کړه. چې چا به ورته ویلي چې دا ولې تورات کې مونته دا حکم دی چې خپل بندي په پیسو راخلاصوئ، چې بیا به ورته ویلي چې تورات کې خدا حکم هم دی که نه چې قتل مه کوئ، اخراج مه کوئ. یاره وایي د حلف د وجې نه مجبوره یو، زموږ د خپلو اوس سره حلف دی او د خزرجو سره بیا د بنو نضیرو حلف دی، معاهده ده. د دې معاهدې نه مجبوره یو دا دوه کاره کوو. نو الله فرمایي تاسو قتلم کولو وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، او تاسو وستلا یو ډله ستاسو نه د کورونو د دوی نه. تظاهرون عليهم دا حال د فاعل د تخرجون نه، تخرجون تاسو وستل، حال دا چې تظاهرون عليهم تاسو د دوی په خلاف امداد کولو. ګوره بنو قریظه د اوس امداد کولو د بنو نضیرو په خلاف، بنو نضیرو د خزرج امداد کولو د بنو د بنو قریظه په خلاف. نو تظاهرون عليهم بالاسم دا متعلق تر متلبسین پورې ده. حال دا چې تاسو متلبس د ګناه سره یې، والعدوان او متلبس د ظلم سره یې. نو تظاهرون می حال د فاعل د تخرجون او یا د مفعول له حال کا تخرجون فريقا، داسي فريقا تظاهرون عليهم یې د دوړو نه حال کا، یعنی تخرجون متظاهرین عليهم. تاسو یو بل د کورونو نه وستل په حال کون تاسو کې متظاهرین علیهم. تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان وان یاتوکم اسارا، او کچرته براغ لتاسو تدایو حکم بمنلو، کچرته براغ لتاسو تبندیان تفادوهم نو داغوی فدیه به تاسو بالمال ورکولا. وهو محرم، وهو شان داده محرم دا خبر مقدم ده، اخراجهم مبتدا مؤخر ده. اخراجهم محرم علیکم، د دوی د کورونو نه ویستل دا په تاسو حرام و. په دوی خو درې شیان حرام و. یو کار دوی کولو، یو حکم د تورات منلو چې خپل بندیان به پر فدیه راخلاصول، او دو حکم نه منل، یو قتل او بل اخراج. دا دو جرم دوی کول. دلته الله د یو جرم د حرمت ذکر کړی دی چې وهو شان داده اخراجهم محرم علیکم، د دوی د کورونو نه شړل په تاسو حرام وو، د دوی قتلول هم په تاسو حرام وو. دا دویم جرم الله ذکر نه کړو. ګوره دا اخراج ملزوم دی او قتل ورسره لازم دی. نو الله پاک ذکر د ملزوم کړی دی، اکتفای کړی ده، د لازم نه لازم نه دی ذکر کړی، ځکه د اخراج سره قتال لازم دی. افتؤمنون ببعض الكتاب، آیا تاسو ایمان راوړئ ببعض الكتاب په بعض کتاب باندې، حيث تفدون تاسو فدیه ورکوئ، وتکفرون ببعض او په بعض کتاب باندې کفر کوئ، حيث تقتلون وتخرجون قتلم کوئ او اخراجم کوئ. نو په بعض کتاب ایمان راوړئ، په بعض کفر کوئ. نو اوس ما درته ویل چې کفر تعریف دغه دی کنه چې په ضرورتو د دین کې د یو نه منکر شم کافر، دوی د دوه ضرورتو د دین نه منکر او یو منلو، نو دوی ته الله کافر وي. کته اعتراض وکړي چې دوی خو ګناهګار او کافر څنګه وو، تاسو ورته جواب ورکړئ چې الله پاک دې حرام ته ګوره مخکې ویلي چې اخراجهم محرم، اخراج حرام دی، قتلم حرام دی. مرتکب د حرام او کافر نه، مرتکب د حرام او ګناهګاری الله پاک ورته کافر څنګه وایي؟ اما لانه كان في شرعهم كفر، یا خود دې وجنه چې د دوی په شرع کې به مرتکب د کبیره کافر وو. اخراج او قتل د دوی په شریعت کې کفر وو، او یا دا من باب التغلیظ دی. وتکفرون ببعض، او یا دا چې دوی منلو نه، یو نه کول دي یو نه منل دي، دوی منلو نه، نو ځکه الله دوی ته کافر ویل. فما جزاء، دا جزاء مبتدا ده، الا خزي، خزي ورته خبر ده. فما جزاء من يفعل ذلك منكم، صد جزاء دا اغا چا يفعل ذلك، ذلك مشار الیه کفر ده، الکفر ببعض والايمان ببعض.
صدا جزاء د هغه چا چې کفر به بعضین کوي او ایمان به بعضین کوي منکم حال واقع شوی دی د یفعلوا د ضمیر نه حال دا چې دا فاعل تاسو د جنس نم دی يهودي دی بل جزاء نشته الا خزي مگر رسوایی ده فی الحیات الدنیا فژوند دنیوي کې رسوایی ده دا خزي موصوف ده فی الحیات الدنیا دا ورته صفت ده خزي قائم فی الحیات الدنیا دا سی رسوایی ده چې په ژوند دنیوي کې ده ژوند د دنیا دا حاصل د معنا کې دی شي او خپل معنا نه ده دا معنا غلطه ده ژوند د دنیا دا په اضافت معنا ده غلام زیدن غلام د زید او دلته موصوف صفت دي فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې ژوند خصیص کې ژوند قریب کې د موصوف صفت معنا وکوي د اضافت معنا بنه کوي په ژوند د دنیا کې داسې مو وایي حاصل د معنا کې دی شي بیا خو خپل معنا نه د خپل معنی د موصوف د صفت کوي فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې چې دنیا علم شي فی الحیات الدنیا په ژوند خصیص کې چې دنیا د دناءت نشي فی الحیات الدنیا په ژوند قریب کې چې دنیا د دون وینشي په معنا د قرب نو د دنیا ډېری معناګانې دي دنیا علم ده دنیا د دناءت نه ده په معنا د خصیص دنیا د دون وینه ده په معنا د قریب نو ټولې معناګانې به درته وکړي ژوند دنیوي ژوند خصیص ژوند قریب د موصوف صفت معنا ويوم القيامه يردون او د قیامت پر ورځ به يردون یعنی يسيرون دوی به ورګرځي الى اشد العذاب سخترین عذاب تم وما الله بغافل عما تعملون او نه الله نه خبره د هغه څه چې تاسو یې کوي دوی څه کول فسادونه کول اولئک الذين اشتروا الحیات الدنیا دا هغه خلق دي اشتروا الحیات الدنیا یعنی اختاروا الحیات الدنیا چې غوړه کړو ژوند دنیوي بالآخرت په آخرت باندې اشتروا په معنا د اختارو کوم استعاره ده دا بس بالتبعیه ذات الله غوړه اختیار مشبہ اشترا مشبہ به د دې مشبہ به مشتقی واخله چې اشتراو ده مراد ترنه مشبہ کا چې اختارو ده نو دوی مختار کړو ژوند دنیوي په مقابله د آخرت کې فلا يخفف عنهم العذاب نو نبه کمیږي د دوی نه عذاب ولا هم ينصرون او نبه د دوی سره امداد کولی شي دا بل رکوع وایو که تفریق ولګي تفریق وکړو چې ټول طرف ته جواب وکړي د تفریق لس منټه په تفریق